ابوابی ثلاثی مزید فیهی صحیح. د ثلاثی مجرد کم ابواب دی داغی ذکر په تیرو دو درسونو کې مونږ وکړو. ثلاثی مزید فیهی دی ته وایي چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې د دریو حروف اصلیو نه علاوه یو زائد حرف هم وي. د هغې د فعل ماضي کې درې حروف اصلي وي او د هغې نه علاوه یا یو حرف زائد وي یا دو زائد وي یا درې زائد وي، نو دې ته ثلاثي مزید فیهی وایي. ثلاثي باندې یعنی چې درې پکې اصلي وي او مزید فیهی په دې باندې زائد. دې ځای کې صاحب کتاب مختلفې فائدې بیان کړي دي. لومبۍ مونږ دغه فائدې ذکر کوو، بیا به مونږ ابواب لرازو. نو لومبۍ فائدہ دا ده ثلاثی مزید فیهی کې کل 12 ابواب ہے. د ثلاثی مزید فیهی ټول 12 ابواب دي او هغه کم دي؟ یو افعال له، تفعیل، مفاعله، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال او افعیوال. دا 12 ابواب دي. بل د رباعی مجرد داغی صرف یو باب دی، یو دی رباعی مجرد او بل دی رباعی مزید فیهی. رباعی مجرد هغې ته وایي چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې څلور حرفونه وي او څلور واړه اصلي وي، لکه دحرج بروزن فعلله. او رباعی مزید فیهی هغې ته وایي چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې څلور حروف اصلي وي او د هغې نه علاوه زائد حروف پکې هم وي، لکه تدحرج بروزن تفعلله. نو وہی رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے او هغه کم یو دی فعلله. او د رباعی مزید فیهی د هغې درې ابواب دي، یو دی تفاعلل، دویم دی افعنلال او دریم دی افعللال. نو د ثلاثی مزید فیهی 12 ابواب دي، د رباعی مجرد یو باب دی او درې باب د رباعی مزید فیهی دي. درې ابواب د رباعی مزید فیهی دي. دویمه د فائدې خبره ادا کوي د ثلاثی مزید، رباعی مجرد او د رباعی مزید کے بابوں میں اسم فاعل اور اسم مفعول کے 6 صیغے ہیں. لومبۍ اهمه خبره ادا کوي چې د ثلاثی مجرد نه علاوه کم ابواب دي، خوا که هغه د ثلاثی مزید فیهی ابواب دي، که د رباعی مجرد ابواب دي او که د رباعی مزید فیهی ابواب دي، نو په هغې کې د اسم فاعل او د اسم مفعول شپږ صیغې راځي. او کم د ثلاثی مجرد اسم فاعل له نو او اسم مفعول له، نو د هغې ګردانونه مخکې مونږ ذکر کړل چې په هغې کې د جمع مذکر مکسر او د مؤنث مکسر دپاره نورې صیغې هم استعمالیږي. مثلا ضارب، ضاربان، ضاربون، ضربتون، ضراب، ضرب، ضرب، ضرباء، ضربان، دغه شانتې. او د اسم مفعول مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبة، مضروبتان، مضروبات، مضاریب او مزیریب او مزیریبة. خو چې کم د ثلاثی مجرد نه علاوه کم ابواب دي، نو د هغې د اسم فاعل او د اسم مفعول د هغې به صرف 6 صیغې وي. بل اهمه خبر ادا کوي نیز ان ابواب سے اسم اعلی، اسم تبذیل اور فعل تعجب کے صیغے نہیں آتے. د اسم علی صیغې هم ناراضي، د اسم تبذیل هم ناراضي او د فعل تعجب صیغې تی هم ناراضي. او بل کم اسم ظرف دی، نو د هغې په باره کې اهمه خبره کوي چې تدې ابوابو د ثلاثی مزید فیهی، د رباعی مجرد او د رباعی مزید فیهی کم اسم ظرف دی، نو هغه به د دغې باب چې کم اسم مفعول دی د هغې په وزن باندې راځي. لکه مثلا د باب افعال د اکرم یکرمون د اسم مفعول صیغه ده مکرمون، نو دقه صیغه د اسم ظرف هم ده مکرمون، مکرمان، مکرماتون. یا د صرف یصرفون د اسم مفعول صیغه ده مصرفون، نو د اسم ظرف هم دغه صیغه ده مصرفون. نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي، نو چې کله ته دې ابوابو نه اسم اله نه راځي،
اسم تبذیل ناراضي، فعل تعجب ناراضي، نو تدغه ابوابو کم صرف صغیر کو نو هغه به مونږ دو اسم ظرف پورې کو. درېمه فائدہ دا ذکر کوي ثلاثي مزید فيه کې اوزان. مونږ دا خبره ذکر کړه چې د ثلاثي مزید فيه دغه ټول 12 ابواب دي. نو دغه 12 ابواب دای بیا په 3 حصو باندې تقسیم کړي دي. په دې کې ځینې ابواب داسې دي چې په هغې کې صرف یو حرف زائد دی، یعنی 3 حروف پکې اصلي دي او یو حرف پکې زائد دی. او ځینې ابواب پکې داسې دي چې د هغې په فعل ماضي کې 3 حروف اصلي دي او 2 حروف پکې زائد دي. او دریم قسم هغه دی چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 3 حروف اصلي دي او 3 حروف پکې زائد دي. نو بیا د هغې په خپله تفصیل کوي صاحب کتاب. نو فرمائی ثلاثی مزید فیہی کے اوزان. ثلاثی مزید فیہی کے اوزان 3 قسم پر ہے. قسم اول ثلاثی مزید فیہی وہ ہوتا ہے جس کے ثلاثی مزید فیہی وہ ہوتا ہے جس کے ماضی میں ایک حرف زائد ہو. یو قسم دا دے. دویم قسم آغا دے جس کے ماضی میں 2 حرف زائد ہو. اور دریم قسم آغا دے جس کے ماضی میں 3 حرف زائد ہو. بیا اگر کم ابواب دی نو داغی تفصیل کئی. قسم اول کی تفصیل وہ ثلاثی مزید جس کے ماضی میں ایک حرف زائد ہو اس کے 3 اوزان ہے. اوزان نہ مراد ابواب دی. نو آغا قسم چې داغی فعل ماضی کی 3 حروف اصلی وی او یو حرف زائد وی نو داسې 3 ابواب دی. یو باب افعال لے لکا اکرم. نو په دې اکرمه کې 3 حروف اصلي دي، کاف را میم او د حمزه پکې زائد دی. دویم باب دی مفاعله لکا ضاربه. نو په ضاربه کې ضاد را با د اصلي دي او الف پکې زائد دی. او دریم باب دی باب تفعیل لکا صرفه. نو دې کې هم 3 حروف اصلي دي او یو را دا پکې زائد ده. یو را پکې اصلي ده او بل را پکې زائد ده. نو دا یو قسم شو چې دا غي په فعل ماضی کې 3 حروف اصلي وي او یو زائد وي. نو داسې ابواب 3 دي، افعال، مفاعله او تفعیل. دویم قسم هغه دی چې دا غي په فعل ماضی کې په لومبۍ صيغه کې 3 حروف اصلي وي او 2 حروف پکې زائد وي. نو داسې ټول 15 ابواب دي. یو دی باب انفعال. دا غي مثال دی انصرفا. نو دې کې دا صاد را فا دا پکې اصلي دي او حمزه او نون دا پکې زائد دي. دویم باب دی افتعال لکه اکتسبا. نو دې کې هم دا کاف سین با دا پکې اصلي دي او حمزه او تا دا پکې زائد دي. دریم باب دی افعلال احمر یحمر احمرارا افعلال. نو په دې کې هم 3 حروف اصلي دي او 2 پکې زائد دي. سلورم باب دی باب تفاعل. دې کې هم 3 حروف اصلي دي او 2 پکې زائد دي. او پنځم باب دی باب تفاعل. تدې مثال دی لکه تضارب. نو دې کې هم 3 حروف اصلي دي، ضاد را با او تا او الف دا پکې زائد دي. دریم قسم هغه ابواب دي چې د هغې په ماضي کې 3 حروف اصلي وي او 3 پکې زائد وي. نو داسې 4 ابواب دي. یو دی باب استفعال لکه استخرج. نو دې کې دا د استفعل په وزن باندې دی. نو خا را جیم دا پکې اصلي دي او حمزه او سین او تا دا پکې زائد دي. دویم باب دی افعیعال. نو په دې کې هم 3 حروف اصلي دي او 3 پکې زائد دي. تدې مثال دی احدودبا افعوعل. نو 3 حروف پکې اصلي دي او 3 پکې زائد دي. دریم باب دی افعیلال لکه احمار یحمار احمیرارا. په دې کې هم 3 حروف اصلي دي او 3 پکې زائد دي. او سلورم باب دی افعوال لکه اجلوذ یجلوذ اجلواذا. نو په دې کې هم 3 حروف اصلي دي او 3 پکې زائد دي. نو تدې خلاصه دا شو چې کم قسم اول له یعنی 3 حروف پکې اصلي دي یو پکې زائد دي هغه 3 ابواب دي. او کم دویم قسم دی نو هغه 15 ابواب دي. نو 5 اور 3 8 او سلور دا نور ابواب دي. نو دا 12 ابواب شو په 3 حصو باندې تقسیم شول.
والسلورمه د فائدې خبره دا کوي باب انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعنلال، افعلال او تفاعلل. و دا ټول ابواب لازمی دي. لازمی مطلب دا دی چې په فاعل باندې پوره کیږي، د دې مفعول ته حاجت نشته دی. نو چې کله ته دې مفعول ته حاجت نشته دی نو ته دې نه به بیا فعل مجهول راځي او نه به ته دې نه اسم مفعول راځي، ځکه چې فعل مجهول کې د فعل نسبت مفعول طرف ته شوی وي. لیکن دلته صاحب کتاب وایي چې دا مونږه صرف د طلباو د اسانۍ دپاره ذکر کړي دي، ځکه چې په ګردان کې د اسم مفعول ګردان ویل لکه په صرف صغیر کې هم راځي او په صرف کبیر کې هم مونږه د طلباو د اسانۍ او د فائدې دپاره ذکر کړي دي. بیا وایي نیز باب فعلل، افعنلال او استفعال اور افتعال لازمی اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتے چې دا دواړه قسمه دا استعمالیږي. نو اوس راځو مونږه لومبي باب لا. لومبي باب دی باب افعال. نو تدی علامت سره تدی باب افعال به مونږه څنګه پیژنو؟ نو تدی باب علامت دا دی چې په دې باب کې با سلور حروف وي. تدی باب په فعل ماضی کې با سلور حروف وي، درې به پکې اصلي وي او په شروع کې به حمزه قطعی زائد وي. سلور حروف به پکې په لومبۍ صیغه کې، درې حروف به پکې اصلي او کما لومبۍ حرف دی نو هغه به حمزه قطعی به وي او هغه به زائد وي، لکه اکرم بر وزن افعل یا آمن بر وزن آمن، اصل کې و آمن نو هغه هم د افعل په وزن باندې دی. دلته به اهم قانون مونږه دا یاد ساتو چې د کم باب په فعل ماضی کې سلور حرفونه وي، چې د کم باب په فعل ماضی کې سلور حرفونه وي نو تدغی باب کم مضارع معلوم ده نو پاغه کې با حرف اتین دا به مضموم وي، یعنی پاغه کې به پیش وي. مونږ دا قانون ذکر کو چې د کم باب په فعل ماضی کې په لومبۍ صیغه کې سلور حرفونه وي نو تدغی باب کم مضارع معلوم دی نو پاغه کې با علامت د مضارع هغه په معلوم کې هم مضموم بوي. او داسې مونږ سره سلور ابواب دي. یو باب افعال له تدې ماضی د اکرم په دې کې سلور حروف دي. دویم باب تفعیل له صرف نو تدې په فعل ماضی په لومبۍ صيغه کې هم سلور حروف دي. نو تدې مضارع د یصرف، مضارع معلوم ده یصرف نو دا کومه یاده علامت د مضارع د مضمون یصرف یصرفان تر د اخره پوری. دریم باب دی باب مفاعله ضارب نو په دې کې هم سلور حروف دي نو تدې کوم مضارع معلوم ده پاغه کې هم علامت د مضارع مضمومی یضارب یضاربان یضاربون اخره پوری. او سلورم باب دی باب فعلل د رباعی مجرد کم باب دی دحرج یدحرج نو دحرج په ماضی کې سلور حروف دي نو تدې چې کم مضارع معلوم ده پاغه کې به هم علامت د مضارع د با مضموم وي. نو سلور ابواب دي چې په دې کې په مضارع معلوم کې هم علامت د مضارع د به مضموم وي. تدې نه علاوه چې دا نور کم ابواب دي چې دا غي په فعل ماضی کې 3 حروف دي یا 15 حروف دي نو په هغه کې به علامت د مضارع هغه به مفتوح وي. نو چې دا خبره زمونږه په ذهن کې وي. اوس راځو مونږه صرف صغیر لا. اکرم یکرم اکراما فهو مکرم واکرم یکرم اکراما فذاك مکرم لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لا يكرم لا يكرم الأمر منه أكرم لتكرم ليكرم ليكرم والنهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم والظرف منه مكرم مكرمان مكرمات. د ظرف په باره کې مونږه دا خبره کړې وه چې د ثلاثي مجرد نه علاوه چې کم ابواب دي نو د هغې اسم ظرف دا بدو اسم مفعول په وزن باندې وي. نو دلته اسم مفعول مکرمون نو اسم ظرف هم دی مکرمون مکرمانی مکرماتون.